نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ټول درود شریف وایي یو ځل په نبي علیه السلام باندې. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وحضرته بعدد كل معلوم لك. ورونو او دوستانو بیګا هم چې کوم ډېره مبارکه او ښایسته شپه وه چې جناب نبي کریم صلی الله علیه و وسلم بیګا بیا دویم ځله خوب باندې ولیده. نو زما لپاره د ټولې دنیا د سرو زرو ډالرو د ما پیانه دا خوب ډېر بختور او ښایسته دی. زامنو دغو راته وایي چې یاره مې بیانوه خو زه دې پاره نه بیانومه، زه دې پاره بیانومه چې یو نصیحت دې کوم ته پکې وکړم. داسې مې ولیده په خوب باندې چې هسې میدان یې او کافرو یو پلو سپونه یي او صحابه کرامو بل پلو سپونه یي، نبي علیه السلام او دا واړه ماشومان هم یي ورسره. نوره صحابي سره توره یي، غټه توره یي، او یو اسوان هم دغه ځای کې راځوړندي چوړکۍ چې په تېروي خلک، نور یو توره په تېروي. نو هغه طرفه یو ځوان راووت لوړ غوندې و. نو یو زوړ اصحابي و، هغه نبي علیه السلام نه اجازت وغوښته چې ورغی په څټ باندې په توره باندې وویل، څټ یې راکوکه چې واپس راغی وایي چې یاره ما له دغه چل راځي چې خلک څنګه غاښ کوي، سا تر وباسي، سا واله رګمه یې وویل. نو بیا چې کوم دی که نه نبي علیه السلام تمام درخواست وکړه چې مال هم یې توره راکړه. ویې چې دا خو لږې تورې وي، بس دغو سره خپلې کورونه یې راوړي که نه. نو په زړه باندې مې دا ارمان پاتې شو چې جهاد خو مې کړی وای، بس قسمت به هم دومره شوی و. نبي علیه السلام ځان سره ودرولې ما ماشومان هم داسې واړه واړه، نو ماشومان یې ودرولي وو چې تاسو جنګ ته مه وروځئ او زه یې مخ کړی یم ودرولی وم. هغه طرفه چې کوم دی که نه نو بس کافرو باندې ورغه شو. بس سخت خونریز جنګاین یې هم لیدې او ډېر سخت خوب هم و، ډېر زیات تکلیف والا خوب و. کافر وتښتېده، باسې کته وتښتېده او مسلمانان ځای په ځای باندې پاتې شو. چې راکېناستمه صبحي 5 منټه او 5 بجې وې او داس مې وکړه، تهجد لمونځ مې وکړه، قرآن پاک تلاوت او سورت یاسین او بیا جمع منزله لاړم. نو ډېر مبارک او ښایسته خوب و. ټول خیبر ایجنسۍ او ټول امت مسلمه مسلمانانو ته مبارک. ډېر یو نوراني شخصیت و، یو نوراني چهره یې وه. او ټولو خلکو ته دا اپیل کړم چې الله تعالی احکامات په ژوند کې راولئ، نبي علیه السلام سنت طریقې په ژوند کې راولئ. نبي علیه السلام باندې درود شریف ډېرې او سنت طریقې په ژوند کې راولئ. انشاءالله الرحمن چې الله تعالی به ورته نبي علیه السلام په خوب کې دیدار نصیب کړه. او ټول وطن استادانو ته م اپیل کړم، والدینو ته م اپیل کړم چې ماشومانو باندې ډېر زیات فکر ساتئ. ډېر د فتنې او غلط وخت دی چې ګناهګانو کارونه دا ماشومان بچ کړو، چې جومات والا جوړ شي، قرآن پاک تلاوت او مانځه او جمع والا جوړ شي. اخیري خپل شعر مه دی پخوانی دې باندې به دا ویډیو ختم کړم چې مین شم ستا په سپین د ود دوحا مخ، نه خوښېږي مې دنیا کې د بل چا مخ. د دنیا واړه مخونه ترې قربان شه، په قرآن کې خدای سایله یې طه مخ. شپه ورځ په تصور کې راته ښکارې لکه ښکاري چې مجنون ته لیلا مخ. په معشر مې نور ضمیره په معشر شفاعت غواړم چې یو ځل یې دیدن وکړم مصطفی مخ صلی الله علیه و وسلم. والسلام.